نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د سوالات او جوابات سلسله شروع کول نو وړاندې تاسو د ټولو په حضور کې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. په نوی پروګرام کې د سوالات او جوابات شروع کول نو وړاندې بیا هم اولا دا دعا کوم چې دا نوې کوم اسلامی کال داخل شوی دی د محرم الحرام میاشت الله تبارک وتعالى دا نوې اسلامی کال په عالم اسلام پورې عموما او په وطن عزیز پاکستان او په هر مسلمان پورې خصوصا بختور وګرځولې کی. الله دې د عالم اسلام د ترقې کال وګرځولې کی او په تیر شوی کال اسلامی کې چې څومره خطیات ګناهونه زمونږ تاسو نشوي دي الله دې داغي مونږ تاسو ته معافي خپل فضل سره نصیب وګرځولې کی. ثانیا دا خبره چې نن هغه لوی ورځ د پاکستان د اوسیدونکو د لپاره د خوش قسمته یا د غي د خوشحالي ورځ وا هم منځلې شو چې هغه ورځ د 14 اگست وا 14 اگست 1947 کې د پاکستان ازادي هغه لوی خوشحالي مونږ تاسو ته په نصیب را رسیدلې وا. الله تبارک وتعالى دی دا یوم ازادي دا هم په پاکستان او اهل پاکستان پورې او په هر مسلمان پورې بختور وګرځولې کی او په دې ورځ د آزادۍ باندې یا بیګا شپه کې چې چا نه کم خطیات شوي دي ګډاګانې یا میوزیک یا سندري یا نور د شریعت نه خلاف کارونه نو زه به دا وایم چې الله تعالی دې ورته عفو وکړي او بیا د پاره خو د الله تعالی چالم د دې ناروا توفیق نه ورکړي. په کار په آزادۍ کې مونږ تاسو له داو په دې خوشاله کې چې الله تعالی په مونږ تاسو یو فضل وکړو انګلستان نه او د هندستان نه الله زمونږ عمل کول او د نبی علی السلام اتباع کول دي کې مونږ ته ازادي ملو شو. نور د دمتوب نه کنجرتوب نه د ملو دا خو مونږ ته غټیم هم ازادي وا چې انګريزان دلته مونږ ته دا ناروا ټول مطلب آزادو که هندوانو سره یوځي مونږ ته دا شیزونه آزادو مونږ باندې پابندي او منع نه و د دې خوشالونه مونږ ته چې منع ونه په اسلام باندې د عمل کول نه په قران د عمل کول نه د نبی علی السلام د اتباع نه اغه نه مونږ خلکو منع کول نو مونږ ته د دې اجازه ملو شو مونږ ته وطن په دغه معنی باندې ملو شوی دی په دې معنی مونږ ته ازادي ملو شوله. نو دا ازادي د اسلام په د 2 رکعات نفل کړي وي او کی الله تعالی د اسلام او د پاکستان په دنیا کې په کفر ممالکو باندې د غلبې ذریعہ د وګرځولې په هر تقدیر دغه یوم ازادي دی الله تبارک وتعالى د ټولو مبارک وګرځولې. مال خو نه راکې چې جشن ازادي ويم ځکه نن سبا دا جشن چې کوم دی د شریعت نه خلاف مناويږي دا جشن د شریعت مطابق نه دی. نو زه جشن ازادي څنګه وایم زه وایم چې یوم ازادي نن ورځ د ازادۍ وا دا جشن چې کوم د ازادۍ مناويږي عموما د شریعت نه خلاف دی الله دې دا جشن د شریعت مطابق وګرځولې کی. خجی مونږ راغلی یو تاسو د سوالاتو سره سوالات نن هم دی هفته کې ډیر زیات راغلي دي تاسو مونږ ته موصول شوي دي تاسو د ټولو اعتماد کول په مونږ باندې ډیر شکریا چې تاسو په مونږ اعتماد کړی دی مونږ له مدامو قره چې مونږ تاسو د سوال جواب پیش کو بیان کو د حوالو سره تاسو د ټولو د ژوند زه مشکور او ممنون یم. زمونږ په پروګرام کې د سوال کولو طریقه داسې ده چې کم مرګره مونږ سره پروګرام کې شاملېږي سوال کول غواړي نو هغه له پکار دی چې مونږ نه سوال د واتس اپ په لار باندې وکړي. زمونږ د واتس اپ شمیره او نمبر ځان سره یاد ساتئ 0336 54 65 134 دا زمونږ د واتس اپ نمبر دی 0336 54 65 134 دا زمونږ د واتس اپ نمبر دی. تاسو کولی شئ چې وایس میسج ریکارډ کړئ د ریکارډ نه بعد د خپل میسج ووري بیا مونږ ته راسند کړئ یا د خپل میسج اولی کړئ او مونږ ته را لېږئ د را لېږلو نه وړاندې نظر ثاني پې وکړئ. یو کوشش دا کوئ چې سوال په مختصر الفاظو کې او چې تاسو کوم مقصد دی هغه پکې لږ ظاهروي یې. په دې هفته کې چې کوم یارانو مونږ ته سلامونه را لېږلي دي پیغامات پوښتنې د عقیدت پرځونې د غټولو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام د سلسله شروع کول نه وړاندې د سوالات او جوابات پیش کول نه وړاندې ز خپل مهمان خصوصي جناب جامع المعقولات والمنقولات سید السادات سید عنبر شاه باچا صاحب دامت برکاتهم ته په خپل پروګرام کې هر کله وایم هر کله راشي په خیر راغی ستړي مشي جی اللهم امين. حاجی ناظم صاحب محترم زمون یورور زمون دا سوال کوي چې بعضی د اهل الله یا د صوفیو په محافلو کې بعضی کسانو باندې وجد راشي
خدای وی زما ګمان دا دی چې دا وجد نه دی، دا تواجد دی، یعنی په زور باندې ځان باندې یو حال تواری کوي او دغه خلک بیا بازار کې چولی خرڅي او یا گاډي رکشا چلی یا دا کوي یا دا کوي. د دې دا حال دا څنګه د دې د پاره دا وجد پکار دی یا نه دی پکار چې دی باندې بازار کې چولی خرڅي یا رکشا چلی یا ټانګه چلی یا خرګاډي چلی. مثال خبرې وې ما یو کس هغه د اهل الله په محفل کې یو حال راځي، نو آیا دا حال څنګه دی، په دې انکار پکار دی یا نه دی پکار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارورا وجد دا خو د باری تعالی د خوانه یو حال دی چې کله انسان باندې د انوارو غلبه راشي د هغې په وجه باندې انسان باندې دا حال طاری کېږي. نو د دې تعلق هم د زړه سره دی، دا خو موته ته پته نه لګېږي چې یاره دا اوس رښتیا دی وجد دی او که نه تواجد کوي. د هغې باغ انسان چې کوم انسان باندې راغلی دی هغې ته به پته لګېږي. او حدیث مبارک کې مرادي چې ظن المؤمنین خیره، مؤمنانو باندې د خیر ګمان پکار دی. نو موږ به د مؤمن باندې د خیر ګمان کوو، دا غلط ګمان به پې نه کوو چې دا د قصدن عمدن لګیا دی کوي او د وجد کې نه دی بلکې تواجد کوي. نو دا ګمان به پې موږ په ده باندې نه کوو. او هر چې مثال د چولې خرڅي یا رشکه چلی یا بل کار کوي، نو د وجد د هغې سره څه تعلق نشته دی. دا خو په یو سړی سالک شي او چې کوم د طریقت کې داخل شي او هغه باندې د انوارو غلبه راځي، دا حال پې باندې راتلی شي هغه چې هر څوک وي، نو بالکل دا ګمان په ده باندې غلط ګمان پې نه دی پکار. او تواجد هم که یو سړی کوي، نو تانوي صاحب لیکلی دی، اشرف علي تانوي صاحب د تواجد باره کې هغه دا فرمایلی دی چې تواجد هم جایز دی، خو په شرط د دې باندې چې چاته تینا تکلیف نه وي، ځکه دا وجد د نیکانو حال دی، په نیکانو باندې راځي. نو د دې سره د مشابهت په بنیاد باندې که یو سړی څه کوي تواجد کوي، نو دا هم تانوي صاحب وایي جایز دی، خو په دې شرط باندې چې نورو ته ورکې ضرر نه وي. نو بس ده باندې د خیر ګمان کوئ تاسو. جزاک الله. وجد چې راځي د دې علت هم دا وي چې یو انسان استعداد کم وي او د استعداد وړوکی وي، په د غلبه د انوارو راشي، نو په د باندې یو حالت واري شي. نو دا عموما چې په چا باندې راځي دین انکار نه دی پکار. بل ناظم صاحب محترم خو خبر وکړه چې د رکشې چلولو یا د چولو خرڅولو دې سره څه تعلق دی. یو سړی حلاله مزدوري کوي، نو که هغه رکشه چلی او که هغه چولې خرڅوي او که هغه وږي خرڅوي او که هغه بل کوم داسې کار کوي، نو حلال کسب دی، هغې ته سپک کتل نه دي پکار چې په حرامه طریقه باندې نه کوي. بالکل جایز دی، خبره ده، داسې ګناه خو نه ده چولې خرڅول یا رکشه چلول. خاجي جزاک الله. ناظم صاحب محترم زمونږ بل یو ملګری زمونږ نه دا تپوس کوي چې د پرفیوم استعمال څنګه دی. یو سینټ وي موږ ورته عطر وایو، دویم پرفیوم هغه سپری چې ورته ویلی شي، نو د سپری استعمال کول څنګه دی، آیا دا جایز دی یا ناجایز دی؟ اروره د عطر استعمال دا خو بالکل جایز دی، هغې کې خو شک او شبهه نشته. اما د سپری استعمال جایز دی که نه، نو په دې کې علما د ظاهر چې کم دي، د دې زمانې علما چې کم دي، هغې اکثرین فتوا د جواز ورکوي چې استعمال جایز دی. او دې کې که کوم هغه الکوهل استعمالیږي، نو بعضې علما وایي چې دا هغه الکوهل نه دی چې کوم هغه حرام دی او نجس دی. د الکوهل خپل اقسام دي، بعضې الکوهل هغه د انګورو نه جوړیږي، د کجورې نه جوړیږي او د میز میوې نه جوړیږي. دغه الکوهل چې کم دی نجس او حرام دی. خو دې پرفیومو کې چې کم دی د سپری کې دغه الکوهل نه استعمالي، بلکې دې کې نور قسم الکوهل استعمالي چې هغه د الوګانو نه یا چې کم دی غنمو نه وغیره ذالک نورو سبزیانو نه جوړیږي. نو په دې بنیاد باندې د سپری استعمال چې کم دی جایز دی. مقصد دا دی علما د ظاهر جواز طرف ته چې کم دی ذهاب کوي چې جایز دی. اما صوفیا او متقیان خلک چې هغه تقوا کې مخکې دي او ځان ساتي، دغه نه مشتبهاتو نه هم ځان ساتي، ډېر نیکان دي، نو هغې چې کوم د احتیاطاً هغې وایي چې د استعمال ټیک نه دی، نه استعمالی. بهتر هم دا ده چې سړی ترې نه ځان وساتي. تقوا دا ده
چې سړی ته ځان وساتي او د هغې په ځای باندې قیمتي عطر میلاویږي چې د هغې په استعمال په جواز کې هېڅ قسمه خبره نشته دی. نو د هغې پیسو باندې چې په 1,000 روپۍ باندې ته ځان ته سپری اخلي، 1,500 باندې سړی سپری اخلي، په 1,500 باندې ډېر قیمتي عطر هم چې کم دی میلاویږي، د سپری ګنټه نیمه خوشبو او هغه عطر چومږي، نو انشاءالله چې 2-3 ورځې به دنه خوشبوزي او د هغې په جواز کې څه خبر هم نشته. نو احتیاطاً ته ځان ساتل دا ډېره بهتره. جزاک الله. ګوره مفتی صاحب مبارک هم فرمایل یو د علماء ظواهر فتوا ده، نو هغې اکثریت علما ډېره زور وکړي چې دا جایز دي، خو به هر تقدیر هغه چې د بصیرت خاوندان دي، د فراست خاوندان دي او تقوادار خلک دي، نو هغې د دې زور ورکوي چې دې نه ځان وساتئ. نو تقوا دا شوه چې د سپرې نه ځان ساتل پکار دي. او که تاسو خاص عطر یادول غواړئ، زه به درته یو څو عطر د الله پر رضا باندې وښیم او دا به مو خوښ هم شي او ښایسته هم دي. اول نمبر تاسو که عطر قیمتي او ښایسته خوشبويي چې خلک ډېره خوښوي هغه اخلئ، نو غلاف کعبه ورته وایي، دې کې چې اوریجنل تاسو پیدا کړئ دا مو واغسته، نو دا ډېر بهترین عطر دي او خلک ډېر خوښوي. دویم نمبر الف لیلا ورته وایي، ځکه دا مولیان طالبان یا دا چا چې خاطر استعمال کړي هغه چاته نوم نه ښیي په اسانه باندې، دې د وجه نه چې بیا ور سړی دا لګي، دا لږ ګران دي، 1,000 نه به تقریبا توله پورته وي، خو دا شیز ښایسته دی. الف لیلا عطر ډیر زبردست عطر دی، تاسو یوز کې انشاءالله ډیر به مو خوښ شي، خو شرط دا دی چې تاسو سره څوک دوکه ونه کړي، اوریجنل شی دله درکړي. دریم نمبر عطر مسکی پیغمبري صلی الله علیه وسلم، مسکی پیغمبري ورته وایي. دا مسکی پیغمبري چې والی دا ډیر زبردست عطر دی، ډیر بهترینه خوشبو لري، دا تاسو ځان ته والی او دا تاسو استعمالولی شئ. او څلورم نمبر یو عطر چې هغه هم بهترین چیز دی او ډیر ښکلې خوشبویي لري، دا خلک ځان ته راجلب کوي او خوشبویي دوام هم ډیر لري. د هغې نوم دی ګول کریډ، دا هم لږ قیمتي عطر دی، دا ځان ته والی او دا هم یوز کوي تاسو. نورم ډیر عطر شته دی، دا د عطر دکان نه دی چې اوس د هغې اشتهار پکې وکړم، خو دا یو څو قسمه عطر مونږ خپله یوز کوو. یې چرته هم چې تلي یو محافلو کې د عطر شوقي وي، بیا رانږدې شي خامخا غوږ کې پوښتنه کوي تاسو دا کم سینټ لګولی دي یا کم پرفیوم دی، نو موږ ورته بیا نوم ښایو. به هر تقدیر د دغه عطرو نومونه وو، دغه مې درته یاد کړه، د الله پر رضا دې نه تاسو استفاده کولی شئ. عطر لګول، خوشبویي لګول دا سنت طریقه ده. ښه جي، زمونږ مفتی صاحب محترم بل ملګری دا سوال کوي چې بعضې کپنو کې بعضې خلک کار کوي، نو هغه کپنه کې هغې مونږ ته طعام راکوي، د هغې هغه طعام څه خوندور نه وي، د مزې ډېر نه وي، نو هغې د خوا نه مونږ ته طعام میلاویږي. اوس د هغې کپنه د اجازت نه بغیر هغې مونږ ته اجازت نه وي، مونږ پټ ځان ته خپل طعام تیارو، د هغې کپنه او بجلی وغیره نور څه استعمالوي او د هغې د اجازت نه بغیر مونږ خپل طعام تیارو، یا چې کوم دی مونږ د هغې د اجازت نه بغیر هلته استري کوو په پټه باندې، نو آیا دغه طعام تیارول یا د استري د هغې د اجازت نه بغیر د هغې په بجلی کول مونږ دپاره دا څنګه دی، جایز دی یا ناجایز دی؟ وروره د کمپنۍ د خوا نه چې اجازت نه وي، نو د هغې د اجازت نه بغیر د هغې بجلی استعمالول، یعنې هغې باندې ځان ته پخلی کول یا په هغې باندې ځان ته کپړې سرې کول، دا دواړه چې کوم دی دا ناروا او ناجایز دي، دې نه ځان وساتئ. جزاک الله. زمونږ بل یو ملګری دا تپوس کوي چې د ګیره بعض انسان ګیره وساتي، خو بیا د اننګي خرئ او یا د دیزي ویښته اخلي، یا د لاندې طرف نه د ګیرې چې کوم حدود دي د مرۍ دې طرف نه دې تراشل کوي، یا د بعض انسان ګیره لږه لنډی، نو د ګیرې حدود یا د ګیرې کم ځای وهل جایز دي یا کم ځای وهل نه دي پکار او کم ځای وهل پکار دي، په دې باره کې لږ وضاحت راته راکړئ. وروره ګیره چې کومه ده د 2 جام نه د کم اډوکو باندې چې غاښونه راوځي، دې اډوکو باندې چې دا کم ویښته وي دا د ګیرې حد دی. دې نه بره دا اننګې چې کوم دی، اننګي باندې که ویښته راوتې وي نو بالکل اننګې پاکولی شي، په جواز کې خبره نشته، خو لیکن بیا هم فقهاو لیکلی دي چې نه پاکولی دا بهتر دی، چې پاک نشي نو دا بهتر دی، فقهاو دا لیکلی دي. خو که پاکوي سړی اننګې نو جواز لري، جواز کې خبره نشته دی. او لاندې طرف نه هم دا د جام نه چې کوم اډوکی دی، د اډوکي د جام نه لاندې دا مرۍ دا ویښته وهل هم جواز کې خبره نشته، جایز دي. او د دې باره کې فقها وایي که پاک نه کړی شي نو دا بهتره ده. نو ښه خبره دا ده چې پاک نشي، او که څوک یې پاکوي نو د دې جام نه د اډوکي نه لاندې دا مرۍ هم پاکولی شي، او که اننګي باندې ویښته راوتې وي نو هغه هم پاکولی شي، پاکولی جایز. جزاک الله. زمونږ بل یو ملګری دا تپوس کوي چې مونږ په یو کمپنۍ کې کار کوو،
کله کله مونږ یو چوټي وکړو دا مونږ چې کوم فورمین دی زمونږ چې کوم هغه حاضري اخلي یا حاضري لګوي زمونږ کوم کس نو هغه افسر یا هغه فورمین زمونږ هغه مونږ هغه چوټي هم چې کوم دی هغه په حاضرۍ باندې بدله کړي او حاضري را پسې ولیکي هغه پسې د دې چې مونږ غیر حاضر حساب کړي نو هغه مونږ پسې حاضري ولګوي او بیا د دغه ورځې هغه مزدوري بیا مونږ ته ملاویږي تنخواه کې نو چې مونږ په کوم ورځ غیر حاضر یو چوټي مو کړي وي او د هغه ورځې عوض او مزدوري مونږ ته ملاویږي دا څنګه دا جایز ده یا ناجایز ده رورا کم فورمین یا دغه منشي چې تاسو حاضر لګئ دا هم د دوکه کوي خیانت ته او تاسو چې حاضر شئ او دغه چوټې پیسې کمې ملاویږي دغه پیسې هم حرام دي د استعمال دا ناروا دی لہذا د منشي ته ویل پکار دي چې مونږ به حاضر نه لګوي او دی چې تاسو حاضر لګئ نو مخاسې خو نه لګئ تاسو به هم څه ورته ورکوئ نو دا ټول کارونه چې کوم دی ناروا دي د نه اجتناب پکار د ځان ساتل پکار خاجي جزاک الله زمونږ بل یو ورور هغه سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله مفتی صاحب محترم هغه ته به لږ سینل وي یو ځکه دی چې کله سوالات کې نو دی یو دوه نه وي دی پوره جاجر وي یعنی مطلب دا دی چې کله 15 سوالات په یو ځای کوي کله لسو کې کله زیاتو کې د هغې نه اوس هم تقریبا د 15 نه زیات سوالات دي نو د دې ملګري سوالات او ښه خبرې ښه پوښتنې کوي ښایسته تپوسونه کوي معلوماتي خبرې کوي خو د ده مطلب دا دی چې سوالات هغه 15 دی دا 15 واړه په یو ځای حل کوي د پکې منځ کې سلامونه بار بار رالیږلي دي د ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دی فرمای دا مسافر دی بهر دی دی وی کله کله مونږ په یو سفر باندې روان یو د 78 کیلومتر نه زیاته فاصله وي مونږ په سفر باندې زو په دغه سفر کې چې کوم گاډي کې مونږ مزل کوو نو هغه گاډي مونږ ته مانځه ته ودرېږي چې کوم ځای کې ودرېږي جمعات وي هغه جمعات کې وبم وي مونږ ته څه مشکل نه وي یعنی مطلب مونږ ته سہولیات په دې سفر کې مهیا او میسر وي او 78 کیلومتر نه زیاته فاصله د پاره مونږ په سفر روان یو نو آیا په دغه سفر کې مونږ به مونږ سفرانه کو او کنه دی وي مونږ به مونږ پوره به مونږ کو په دې باندې لږ وضاحت او دویمه دا چې دی وي ما د بعض چانه اوریدلی چې هغې په سفر کې سنت شته دی نو آیا په دې لږ روشنایي واچوو چې په سفر کې سړی ځي نو دی به سنت کوي کنه نه به کوي او دغه مرګري د پاره چې په سفر کې ورته سہولیات شته دی به سفرانه مونږ کوي او کنه دی به چې کوم دی پوره مونږ به کوي رورا چې کله یو سړی سفر باندې د سفر ارادو کی او سفرانه جوړیږي یعنی 78 کیلومتر 48 میل د زیات تک ارادو کی او دی بیا د خپل هغه علاقې د خاریه د حدودو نه بهر شو دی اوس مسافر حسابېږي اوس کده ته په دې سفر کې سہولیات وي او که سہولیات نه مشقت وي که مشقت وي او که سہولیات شریعت دته چې کوم دی دا مونځ سفرانه ګرځولی دی دی به دا فرض مونځ دا به سفرانه کوي یعنی کم چې څلور رکاتیز مونځ دی هغه به 2 رکاته کوي که دی دا مونځ پوره کوي نو ګوره دی ګناهګاریږي ګناه ده په سفر کې به 4 رکاتیز مونځ دا به پوره نه کوي ګناهګاریږي سړی او ماښام مونځ خو هم 3 رکاته دی پوره کوي د سحر مونځ 2 رکاته دی هغه هم پوره کوي هغې کې قصر نشته دی نو سہولیاتو پورې خبره نه ده خبره چې کم دی سفر پورې ده چې 78 کیلومتر سفر وي نو بیا به ته سفرانه مونځ کوې که تا ته گاډی ودرېږي که سہولیات وي که نه وي یو دویم نمبر دا چې په حالت د سفر کې سنت کول چې کم دی دا بالکل سنت بکې د سنتو پرېښودل نشته زموږ چې څومره فقها دي بلکې احادیثو مبارکو کې هم په سفر کې چې کم دی سنت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک نه څه دي دا ترې نه ثابت دي سنت نبی علیه السلام مبارک کړي دي او زموږ چې څومره فقها دي د ادنا نه والا تر اعلا پورې تمامو فتاوجاتو زمونږ دا لیکل کړي دي چې په حالت د سفر کې سنت پرېښودل نشته سنت به کوي که داسې حالتو چې یو سړی په ګاډي کې ځي او د مونځ ټیم ته ګاډی ودرېده او صرف د فرض مونځ اجازه ورته ورکړه چې د فرضو نه ماسوا زیات نور درته نه ودرېږو او ګاډی د نه ځي نو په دغه صورت کې بالکل کا بیا سنت پرېښودی شي دغه وخت کې جواز شته دی او که ګاډی خپلي در سره یا ګاډی هلته طعام ته ودرېږي نیمه ګنټه انتظار کوي او ته بیا هم سنت پرېږدی نو دا بیا جایز نه ده ناروا ده بیا به خامخا سنت چې کم دی دا به کوي حاجی جزاک الله مفتی صاحب محترم ډېره ښکلې خبره وکړه زموږ تمام فقها هغه متقدمین یا متاخرین څومره چې دي هغې هم دې له زور ورکوي چې په سفر کې به سنت کوي ګوره سفر کې یو حالت د سیر وي سیر دا چې زه اوس مثال د دې ځای نه روان شم لاهور ته ځم نو په لاره باندې چې زه کم روان یم دې ته حالت د سیر ویلی شي
اوس که په حالت د سیر کې ماته گاډي نو درېږي، ماته مشکل جوړیږي، مرګري خفغان کوي، ماته سوکي ساریږي نه او ماته پرابلم دی، نو زه په حالت د سیر کې که بیا چارته یو ځل نیم سنت رانه پاتې شي نو فقها فرمایي دا جایز دی. او یو چې په سفر کې زه د دې ځای نه لاهور ته لاړم والته زما 10 ورځې یا 8 ورځې یعنی د 15 ورځو نه کمې تېروم، نو هلته خو زما ته حالت د سیر هم نه دی، ما ته څه مشکل هم نشته، دا عذر مې نشته چې ګینې ما نه گاډی ځي او ما ته گاډی نه درېږي، ما نه مرګري پې خفګان کوي. نو په دغسې حالت کې چې زه اوس هلته لاړم او هلته بیا زه د 10 ورځې یا کمې زیاتې تېروم، نو باید چې زه په هغې کې د فرضو سره سنت خامخا وکړم. فرضو کې به قصر کوم، سنتو کې قصر نشته دی. ښه جي مفتي صاحب محترم همدغه ملګری دویم تپوس دا کوي، دی فرمایي وي په سفر کې یو سړی لاړ شي نو د دپاره فرضي روژه نیول څنګه دي؟ بعضې خلک وایي چې فرضي روژه به هم په سفر کې نه نیسي، نو آیا دا فرضي روژه په سفر کې نیوی شي که نه دا به خامخا خوري؟ اولا خدا وروره چې ګوره دا مونږ چې وایو چې حالت د سفر کې روژه خوړل دا جایز دي، نو دا هغه صورت کې چې کله یو انسان باندې صبح صادق یعنی د روژې دا ټیم داخلېدل د ده باندې د خپل ښار حدودو کې را نشي. که یو سړی داسې مثال دا زه به ځان راوالم چې ما سحر ته د لاهور د سفر اراده کړې ده، نو ما ته په دې سفر کې روژه اله رخصت وي چې کله زه د خپل ښار د پېښور د حدودو نه د صبح صادق خطو نه مخکې هغه چې کم دی بهر شم، نو زه به سفر کې حسابېږم مسافر، ما ته به روژه خوړل دا رخصت وي. او که ما باندې صبح صادق په خپل کور کې روختو یا د خپل ښار په حدودو کې ما باندې صبح صادق داخل شو، نو بیا ما ته ګوره روژه خوړل د دغې ورځې دا رخصت مخصت نه دی، بیا به خامخا د دې ورځې روژه دا به نیسي. اوس یو سړی دی په هغه باندې حالت د سفر کې صبح صادق روختو او دی وایي چې زه روژه نه نیسم په دې سفر کې، نو ستا خبره چې آیا دته روژه نیول جایز دي که نه؟ خوړی شي که نه؟ نو خوړل هم ورته جایز دي، خوراک رخصت دی. او نیول په سفر کې که تا ته ډېر مشقت نه وي او تی نیسي، نو دا عظیمت دی، یعنې دا لوی اجر دی، په دې باندې تا ته الله تعالی اجر درکوي، اجر عظیم درکوي. خو که چېرته ډېر کافي مشقت او د هلاکت خطره وه یا د بیمارۍ خطره وه، ضرر درته رسېده، نو بیا به ځان نه داسې شیخ هم نه جوړوئ چې خامخا به نه زه روژه نیسم، خیر دی ما ته د ضرر ورسي خو زه روژه نه پرېږدم. نه، بیا په دغه صورت کې رخصت دی، روژه وخوره پروا نه کوي. او که ضرر درته نه و نو روژه رخصت دی، خوړی شي، خو لیکن نیولې څه دی؟ عظیمت دی، هغې کې ډېر اجر دی. ماشاءالله جزاک الله. انشاءالله تاسو به پوه شوي د مفتي صاحب مبارک په خبرو باندې. اسانه خلاصه دا شوه چې یو سړی په سفر باندې لاړ شي، د حالت د سفر کې د مسافر دی، که دته د روژې په نیوو کې تکلیف وي، زحمت وي، مشقت وي، نو بیا که اخري څه ګناه نشته. او که دته تکلیف او زحمت ورته نه وي، دی د روژه ونیسي، نو په دې کې اجر او ثواب زیات دی. دا نه چې ګینې خامخا بیا خوري او که ودې نیو نو ګناهګارېږي، نه، په نیوو کې ګناه نشته، ثواب پکې زیات دی. دغه ملګری مفتي صاحب محترم دریم تپوس دا کوي، دی وی دا بعضې خلک څاروو ستن لګوي، نو د ستن لګول د څاروو دپاره څنګه دي؟ دا ستن هم بعض ټایم کې خلک د دې دپاره چې هغه څاروی مال شي تېرېدو دپاره ستن لګوي، او کله کله دې دپاره هم لګولی شي چې کله دا څاروي پی نه راپرېږدي، د پیو لګولو دپاره. نو دا ستن لګول څاروي ته څنګه دي؟ دا جایز دي یا ناجایز دي؟ ستنه که څاروي ته د حمل دپاره دې دپاره چې دا څاروی حامل شي، نو بالکل دا هم جایز ده. فقهاو لیکلي دي خبره ورکې نشته دی، کولی شي. او د پیو دپاره هم هغه ستن هم څه قباحت نه لري، جایز ده. دواړه ستنې ورته وهلی شي، جایز. دا ملګری څلورمه پوښتنه دا کوي چې د پولیو قطرې اچول څنګه دي؟ نو زه به دا درته وایم چې ورور داسې خبرې ته ولې چېړئ او په دې میډیا باندې بیا تاسو ښه پوهیږئ په دې کې علما دا بعضې خلک یا هغوی ضمیر دا نه مني، هغوی دا نه خوښوي او حکومت په زور در باندې چې ځکه خو دا پولیس والا هم پولیو والا سره ګرځوي، هغوی زبردستي کوي پکې، نو بس تاسو هم ښه پوهېږئ او زه وایم چې بس الله هم ښه پوهېدی، ته هم ښه پوهېږې، زه هم ښه پوهېږم چې دا څوک یې ګوري هغوی هم ښه پوهېدي. نو بس عیان نه بیان ته ضرورت نشته دی، زموږ د خولې په دې بعضې خبرو کولاووئ ما چپ کې خیر دی. نور بس زه سم نه وایم چې دا خیر وي یا خیر نه دی، چپ کې خیر دی، هوښیار په اشاره پوهېږي. ښه جي ما دا نه دی ویلي چې مطلب داسې یا هغسې خو بس چپ کې خیر دی. نور پوه شوې؟ ښه جي دی پنځمه پوښتنه دا کوي، دی وایي دا فارمۍ غوا ساتل څنګه دي؟ عموما دا خو د دې چې کم بچي وي دا په ستن باندې پیدا شوي، نو مفتي صاحب درته وړاندې ویل چې ستن وهل جایز دي، خو دا بچی چې کم پیدا شي د ده نه نفع اخیستل یا د غوښه خوړل یا د ده پی وغیره استعمالول دا بالکل جایز دي. مفتي صاحب محترم دا ملګری شپږم تپوس دا کوي،
دی وی بعضې سړی داسې وي چې هغه یو څاروی والي مثال په 30,000 روپۍ باندې او هغه بل ملګري له ورکړي چې هلکه دا راله ته ساته اوله یو میاشت یا یو شپږ میاشتې یا کم یا زیات دا څاروی وساتي دی بیا دغه څاروی واپس خرڅوي چې څاروی خرڅ کړو نو دا چې کوم سر د څاروي د 30,000 روپۍ نو دی دا مالک والی چې کومه ګټه کړې ده نو دا دی په خپلو کې تقسیموي شریک 50-50 نیمه یو والی نیمه بل والی دغه ګټه نیمول او تقسیمول دا څنګه دی رأس المال خو د په خپله واغستو مالک چې کوم د مالو خو دا ګټه تقسیم که دا څنګه ده جایز ده یا ناجایز ده روره دیتا دا اجاره ده اجاره ویل کېږي دی ته او دا اجاره فاسده ده ځکه په اجاره کې به اجرت چې کم دی دا مزدوري دا به معلومه وي او دلته اوس چې د څاروي مثال سر وټاکلی شو چې 20,000 روپۍ باندې دا تا واغېسته دا وله تا سر کې ښودو نو دا پته نه لګي کال پس تاسو خرڅوئ 2 کاله پس تاسو خرڅوئ نو دا تا چې چاله په مزدورۍ ورکړی دی په اجاره دی ورکړی دی د هغه اجرت دلته په دې اجاره کې چې کم دی معلوم نه دی مجهول دی د دې وجې نه فقهای کرام فرمایي دا اجاره فاسده ده یعنی دا عقد ټیک نه دی دا کار ټیک نه دی دې نه ځان ساتل پکار دي فقهاو د دې د جواز دپاره یو هیله جوړه کړې ده چې هغه هیله وکړې شي نو بیا جایز ګرځېږي هغه هیله دا ذکر کړې ده چې مثال په طور باندې ما څاروی واخیستو په 20,000 روپۍ باندې او زه خپل یو ملګري ته ورکوم په ساتنه باندې چې دا ساته دغه 20,000 روپۍ سر دی بیا به ګټه نیمئ دا داسې ورته مه وایه چې ګټه به نیمئ داسې ورته ووایه چې دا 2 کالو دپاره ته په ساتنه واخله او د 2 کالو به زه تا ته مثال په طور 10,000 روپۍ مزدوري در کوم چې کله 2 کاله تیر شول هغه 10,000 روپۍ مزدوري ورته مه ورکوه بیا ورته وایي چې هلکه هغه 10,000 روپۍ ستا ما سره مزدوري کېږده راځه هغې باندې به دا څاروی نیم په تا باندې خرڅ کم به دا څاروی دې پې خرڅ که نیم نو دغه هیلې سره به چې کم دی هغه جایز شي یعنې دا یو هیله فقهاو ذکر کړې ده او که دا هیله ونه شي نو بیا چې کم دی دا اجاره فاسده ده همداسې ورکول نه دي پکار او دا کار زمونږ په دې پښتنو کې مخکې خو ډېر زیات و اوس بیا هم لږ ډېر کم شوی دی چا به چرګې ورکولې په نیمه باندې او چا به چې کم دی څاروي او چیلې ګړې دا به په نیمه باندې ورکول د اجاره فاسده ده دې نه ځان وساتئ جزاک الله مفتی صاحب محترم دا ملګري اوم تپوس دا کوي دی یو خو د عشر مال دی خو هر چاته ورکولی شي او دویم د نصاب والا پیسې د نصاب والا نه غالبا د مراد د زکات پیسې دي دی وی د زکات پیسې یعنی نصاب والا پیسې نصاب خو څوک چاله نه ورکوي خو چې د هغې کم زکات دی هغه ورکوي دی وی دا چاله ورکول بهتر دی یعنی کم ځای کې دي مصارف یا کم ځای کې لګول پکار دي چاله ورکول ډېر غوره دي ثواب پکې زیات دی کم ځای کې مونږ دا ورکو روره اول خدا چې تا ویلی چې د عشر پیسې هر چاته ورکولی شي د عشر پیسې هم هر چاته نشي ورکولی فقراو مساکینو ته به ورکې چې کوم فقیران دي صاحبان د نصاب نه وي هغوی ته به ورکې مالدار ته هغه هم نشي ورکولی دویم نمبر څنګه چې شاه صاحب محترمو فرمیل چې تا د نصاب پیسې یادې کړي دي کیدای شي ستا مراد د زکات پیسې وي د نصاب نه ځکه نصاب څوک چاته نه ورکوي نو د زکات پیسې هم فقراو ته ورکولی شي مساکینو ته ورکولی شي او تا په سوال کې دا پوښتنه کړې چې خپلوانو ته ورکول ډېر بهتر دي که پردو ته ډېر بهتر دي نو خپلوانو کې دي که غریبانان وي حاجتمن وي نو هغې ته ورکول ډېر بهتر دي په هغې باندې 2 اجره میلاویږي یو چې کوم دی تا ته د زکات د ادایګۍ اجر میلاو شو او دویم تا ته د صله رحمۍ اجر میلاویږي چې تا خپل ولی وپالله نو خپلوان باندې 2 اجره میلاویږي او پردي باندې 1 اجر میلاویږي نو که خپلوانو کې د حاجتمند وي بلکل خپلوانو ته ورکوئ او دا ډېر اجر او ثواب لري جزاک الله مفتی صاحب مبارک دا ملګري اتم سوال دا کوي دی وی سلویختي مړي پسې کول یا کال کول لاس پورته کول صدقه کول دا ډیر بهتر دی او کنا د دې په ځای باندې دغه پیسې چې سړی راوالي مدرسه کې یا جومات کې ولګي خرچ کې دا بهتر دی یعنی مطلب سلویختي خو جایز دی که اوس خبره نشته یا کاریزه کول یا دا خو صالح ثواب دی دا خو د حدیثو یا د روایتونو ثابت خبرې دي صالح ثواب مسله خو د غرض دا دی چې دی وی دا پیسې صدقه کې لګول پکار دي یا دا پیسې په مسجد یا جومات کې لګول پکار دي چې په څلوېښتم ورځ لاس پورته کوون دا غوره ده یا دغه پیسې راوالم د پسې د ورجو یا د خیرات باندې دا زه په جومات کې ورکم یا مدرسه کې دا بهتره ده دې تپوس کې چې غوره ځای کم یو دی یا غوره عمل کم یو دی روره څنګه چې تا ته شاه صاحب محترمو فرمیل چې سلویختي یا کال نه مراد زمونږه د دې عوامو رونم
او زمونږ هم چې کم دی هغه څه شی دی ایصال ثواب دی، یعنی مړو ته د خپل نیک عمل ثواب وربخل. دا خو بالکل د حدیث مبارکو د قرآن عظیم الشان د آیاتونو نه چې کم دی ثابت عمل دی، بالکل جایز دی، خبره ورکې نشته که ته دغه عمل کې هم جایز ده. او بل دا چې تا دا پوښتنه کړې چې بهتر کم یو دی، دغه کلیزه کول یعنی ایصال ثواب مړي ته په دې صورت کې کول چې ته ورپسې د طعام خیراتو کې دا بهتر دی که نه مسجد یا مدرسه کې یا طالب العلم ته عالم ته په هغې باندې کتابونه والی، نو دا بهتر دی. نو وروره جومات کې استعمال د دې پیسو جومات کې ورکول یا مدرسه کې ورکول یا طالب العلم یا عالم دین ته په هغې باندې کتاب اخیستل یا پې باندې پل جوړول، لاره جوړول، کوهې جوړول، دغه چې کوم دی دا صدقه جاریه کې راځي، د دغې اجر و ثواب بیا ډېر زیات دی. دغه وریجې چې ته پخې کې یا طعام دی په چا باندې وخوړو، دغه خو فی الوقت ستا د میت ته د هغې هم ثواب رسیږي اجر، لیکن وقتی ثواب دی. او پاتې شو چې ته جومات کې ورکې یا مدرسه کې ورکې، نو دا صدقه جاریه ده تر څو چې دا مسجد وي، تر څو چې مدرسه وي، تر څو چې دنیا کې د عالم دا کتاب چې تا ورته هغه دا وي، نو ستا د میت پسې به ثوابونه د دې چې کوم دی جاري وي، هغلته استعمال ډېر بهتر دی. حاجی جزاک الله. مفتی صاحب محترم دا مرګرې نه هم تپوس دا کوي، دی فرمایي تعویز اچول دا څنګه دي؟ او دا سوال بل مرګریم کړی دی، هغه دین دا ووري، هغه وایي چې یاره یو سړي د نظر دپاره تعویز کړی دی یا د بل څه دپاره یو جایز تعویز یې کړی دی او دا تعویز چمړه کې بندې په غاړه چولې دی یا په مټ باندې، نو آیا دې تعویز سره د باتروم ته وغیره واشروم وغیره ته تلی شي یا نشي تلی؟ د تعویز چول څنګه دی، جایز دی یا نه؟ او د تعویز چمړه کې بندي بیا سړی وسلخانې وغیره ته تلی شي یا نشي تلی؟ وروره تعویز چې کوم قرآني آیتونه ورکې وي او هغه دعاګانې چې حدیث مبارکو کې منقول دي، یعنی صحیح دعاګانې ورکې د قرآن عظیم الشان آیتونه ورکې، بالکل دا تعویز اچول جایز دی. او بل دا چې دې سره چې دا په چمړه کې باندې باتروم ته تک جایز دی که ناروا دی؟ نو فقهای کرام زمونږ وایي چې کله دا تعویز په چمړه کې بندي یا په کپړه کې بندي یا ستا په جیب کې پټ وي، نو په دې صورت کې واشروم ته ورسره بالکل تلی شي، لیکن بیا هم ډیره بهتره دا ده چې سړی واشروم ته ځي، دا تعویز د غاړې یا د مټ نه کوز کړي، خپله کمره کې یا یو پاک ځای کې کېږدي او هغې نه وروستو چې کوم دی څه وشي باتروم ته لاړ شي. خجی جزاک الله. دا مرګرې فرمای وي بعضې خلک دا خبره کوي چې یو زناورو کې دا یو زناور دی سور ورته وایي، بد زناور په خنزیر هم ورته وایو، دی وی د دې نوم اغستل بعضې خلک وایي دی سره ایمان خرابېږي، ایمان ته نقصان رسیږي. نو دا خبره څنګه ده؟ آیا د بد زناور نوم اغستو سره یا د خنزیر د نوم اغستو سره ایمان ته نقصان رسیږي یا نه رسیږي؟ وروره دا د عوامو خبره ده چې د خنزیر نوم اغستو سره چې کوم دی یا ایمان ته نقصان رسیږي یا نکاح کې فرق راځي، داسې عوامي خبره ده، نه ایمان ته څه نقصان رسیږي او نه نکاح کې څه فرق راځي، هېڅ خبره پکې نشته. جزاک الله. مفتی صاحب محترم زمونږ دغه مرګرې بل یو تپوس دا کوي، دی فرمایي په اختر کې بعضې خلک مقبرې ته لاړ شي او په قبرونو باندې یا د مور پلار یا د بل یو مسلمان په قبر باندې هغې د ګلونو سیرا اچوي، او بعضې خلک داسې سیرا اچوي چې هغې کې صرف مششر وي، پنی منی پکې وي، دا سیرا اچوي. نو د اختر په ورځ باندې دا سیرا په قبر اچول دا څنګه دي؟ او که دغه پیسې سړی فقیر یا مسکین له ورکړي دا څنګه دي؟ دې باره کې لږ وضاحت راکړئ. وروره سیرا اچول په قبر باندې که هغه خالص ګلونه وي، که یا موري ګلي یا ګلابي، هر یو ګل چې وي خو چې شنه ګلونه وي، نو د هغې سیرا او د هغه ګلونه چې کوم دی قبر باندې اچول جایز دي، که د اختر په ورځ وي که په بله ورځ وي که په بله ورځ وي، هره ورځ چې وي هر ټایم چې وي دا جایز ده، اچولی شي. ځکه د نبي کریم علیه السلام مبارک نه حدیث مبارک کې شنه لخته چې کوم دی قبر باندې ښودل دا ثابت دي. دغې بنیاد باندې علما کرام فرمایي چې شین بوټی او شنه ګلان چې کوم دی دا په قبر باندې اچولی شي. اما د مششر سیرې یا هغه کاغذي ګلونه یا د کپړې والا ګلونه، پلاستیکي ګلونه، دا ټول چې کوم دی قبر باندې دغه سیرې اچول دا ناروا او ناجایز دي، دا اسی اسراف د مال دی بیا. او دغه سیرې پیسې چې کم دی یو فقیر او مسکین ته ورکه، صدقې کا او د دې ثواب د خپل مړي پسې وبخه، نو دا ډېره بهتر
ثواب به دې موشي او مړي ته به دې چې کوم دی ثواب ورسیږي هغه به پې هم خوشحاله شي. خجی جزاک الله. دغه مرګري بل یو تپوس دا کې دی وی زمونږ په سر باندې نیمسیرې دړ راځي او هغې نه تنګې ماندې دپاره داسې یو اسانه وظیفه یا څه عمل چې راته لږ وښایي په سر د نیمسیري دړ دپاره. نو د هغې دپاره اسانه وظیفه یا مختصر الفاظ هغه دا دي چې خجی دغه کلمات چې لا یصدعون عنها ولا ينزفون دا درې کرت ویل پکار دي. په سر باندې لاس کېدو بیا په شوف کا که پوره سر درد وي یا نیمسیرې وي ان شاء الله الله تعالی به دله صحت او شفا در نصیب کړي. خجی مفتی صاحب محترم زمونږ دا مرګري دی وی بعضې خلک ما سره اودس کې خواته ناست دي اودس کوي او د هغې اودس طریقه ټیک نه وي او څوک مسه صحیح نه کوي او څوک خوله کې ګوته نه وهي او د چا د سټ مسه صحیح نه وي او د څوک په غوږ کې ګوته صحیح نه وهي. نو دی وی مونږ ته لږ د اودس هغه څیزونه بیان کوي چې هغې سره اودس بیا خرابېږي چې انسان اودس کې ادا نه کړي. هغه کوم عمل دی چې هغې سره اودس خرابېږي. مونږ مخکې د اودس طریقې درته بیان کړي وي خو دی وی زه بیا پوه نه شم بیا هم. نو په اودس کې ګوره وروره فرایض هم شته هغې کې سنن هم شته هغې کې مستحبات هم شته آداب هم شته شپږ پکې مکروهات دي. مطلب د خبرې دا دی چې ته دا وایي مفتي صاحب محترم چې د دې خلکو طریقه ټیک نه وي نو دې سره اودس کېږي که نه. نو هغه کم اعمال دي چې اودس کې ونه شي هغې سره اودس خرابېږي یا فاسدېږي یا نه کېږي هغه اعمال ورته لږ بیان کړي چې هغه ترک شي چې فرایض دي. وروره اودس کې خو چې کم فرایض دي فرایض دغه فرایضو کې چې تا نه فرض یو پاتې شي نو اودس نه کېږي. نور که سنن پاتې شي یا مستحبات پاتې شي نو اودس ورسره کېږي. خو د شاه صاحب مبارک خبره چې خو ډېر زیات دي خو زه تا هغه شیان بیانوم چې هغه ونه شي نو اودس د سره کېږي نه. نو په اودس کې څلور فرایض دي. یو د مخ وینځل دي. د مخ حد چې کم دی دا کم ځای چې په تندي باندې ویښته راشنه کېږي دې ځای نه واخله د زنې د لاندې دې ځای پورې دا د مخ اوږدوالي باندې حد شو او پلنوالي باندې د مخ حد چې کم دی د دې غوږ د یو نرمۍ نه واخله تر دې بلې نرمۍ پورې. تاسو که خیال وکړئ د دې ګیرې او د دې غوږ ترمنځ دا لږ ځای خالي دی دا هم د مخ په حد کې داخل دی. دا غیر چاپیره ټول مخ وینځل دا فرض دي. که په دې کې ذره برابر اوج ځای هم د انسان نه پاتې شه نو په دې سره بیا چې کم دی اودس نه کېږي. یو کرت د مخ وینځل دا فرض دي او درې کرت بیا وینځل هغه سنت دي. دغه رنګې لاسونه دویم چې کم دی لاسونه وینځل د دې ګوتو نه واله تر دې سنګلو پورې دا سنګلې دا په فرایضو کې داخلي دي. که دې اندازه لاس وینځلو کې تا نه لږ ځای هم اوچ پاتې شو نو بیا اودس نه کېږي. ټول خو څه کې که لږ ذره برابر ځای هم اوچ پاتې شو بیا مونځ نه کېږي اودس نه کېږي. چې اودس نه شو مونځ نه کېږي. دغسې وروره د سر څلورمه حصه د احنافو په نسبت باندې څلورمه حصه مسه دا فرض ده. څلورمه حصه یعنی یو لاس مسه فرض ده. که چا په سر باندې یو لاس کېښودو فرایض د ادا شو اودس یې وشو. ټول سر چې ونه کړو نو سنت ته نه پاتې شو ځکه ټول سر مسه کول بیا څه دي هغه سنت دي. ټول سر مسه کول سنت دي. بیا غوږونو مسه سنت ده. د سټ مسه چې کوم دی هغه سنت ده هغه بیا سنتو کې راځي. په هغې سره اودس فاصلېږي نه خو هغه ثواب کې کمی راځي. او څلورم نمبر فرض چې کم دی هغه خپې وینځل دي تر ګیټو پورې. دا ګیټې هم په وینځلو کې داخلي دي. که دې کې لږ برابر اوج ځای هم پاتې شو نو بیا چې کم دی اودس نه کېږي. دا هغه شیانو چې د دې کې پاتې کېدو سره اودس فاسدېدو او نور سنن چې کم دی هغه ډېر زیات دي. بیا مستحبات هم ډېر دي مکروهات هم ورکې شته هغه بیا ډېر دي. خجی جزاک الله. مفتی صاحب محترم دا مرګري یو تپوس دا کوي دی وایي چې یاره څه موده کې مونږ اودس نو چولو په غونډې یا په ټیش پیپر وغیره سره بلکې د هغې په ځای مونږ اوبه استعمالولې. دا کم منځونه چې مونږ په دغه حالت کې کړي دي چې اودس مو نه دی وچ کړی نو آیا دغه منځونو د راګرځولو طریقه کار به څنګه وي؟ دا منځونه راګرځول پکار دي یا نه دي پکار؟ وروره ګوره که مونږ دا مسله کړې وه مخکې تاسو ته چې اوبو باندې نن سبا زمانه کې اودس مو چوئ هغې نه مخکې لوټه یا ټشو پیپر استعمالوئ. دا داسې نه ده چې ګینې بعضې د ټولو خلکو به داسې وي چې ګینې اوبو باندې اودس نه وچېږي. خو اکثرا نن سبا داسې هر چاته د تش اودس ماتې د مثانې کمزوري وي هغه قطرې راځي اوبو سره اودس نه وچېږي. که اوس هم یو سړی داسې وي چې هغه په خپل ځان باندې یقین لري چې زما اوبو سره اودس وچېږي او هغه په اوبو باندې کوي نو پروا نه کوي نو هغه بیا هم چې کم دی مونځ کې څه نقصان نه راځي. خو که د یو سړي داسې وي چې اوبو سره اودس نو چېږي د بیا هم په اوبو باندې استنجا وکړه اودس یې وکړو منځونه یې کړي دي
نو ګوره یا به د اوبو استنجا پسې متصل اودس کړي نو که متصل اودس کړي هغې نه وروستو قطره راغلې د اودس نه دی شوی بیا خو یقیني مونځ نه دی شوی او یا به متصل اودس نه کړي یعنی چارندام به متصل نه کړي استنجا پسې لږ ټایم به اغوستی وي د دا قطرې به سسېدلې وي بیا یې چارندام کړي وي نو بیا کپړې پلیتې شوي دي نو احتیاط ښه خبره دا ده که توس مثال دا اړه کې د شک وي نو هر مونځ سره چې کوم دی یو مونځ راګرځوه نو چې کله د یقین راغی چې زماغه مخکې مونځونه چې کم ما کړي دي هغه به راګرځېدلې وي راسره کړي به مې وي بیا نور پرېږده ښه خبره ده که دا دې وکړل نو بهتره ده جزاک الله سوالونه ډیر زیات پاتې دي موږ سره ټیم مختصر کیږي دا مرګري بل تپوس دا کوي دی وی پبجی گیم باره کې بعضی خلک دا یو بیان نیم دی یو عالم مې اوریدو چې هغه وسوک د پبجی گیم کوي نو دغه انسان ایمان تازه کول په د باندې لازم دی ایمان ته نقصان رسیږي کده واده کړي نکای کړي د باندې نکاح تازه کول دا هم لازم دی دا خبر څنګه ده آیا پبجی گیم کول باندې رښتیا یا ایمان ته نقصان یا ضرر رسیږي یا نه رسیږي وروره د پفجی گیم متعلق علماو مفتیانو چې کوم دی یقینا دا فتوا ورکړې وه هغوی دا ویل چې په دې گیم کې بیت الله شریف تصویر او هغې باندې ډزې به کېدې او بوتانو پکې هغې ته به سجدې کېدې نو دا خو د کفر شیان دي په دې سړی ایمان نه خلاصېږي خو سړی چې ایمان نه خلاص شي د هغه ښځه چې کوم دی په ده باندې خود به خود هغه طلاقېږي ښځه ترې نه خلاصېږي نو همدا فتوا د علماو وه چې چا پفجي گیم کړي وي هغه د ایمان هم تازه کړي او هغه د چې کوم دی خپله نکاح هم دوباره تازه حاجی جزاک الله دا مرګري اخیری تپوس دا هم کوي دی وی چې یاره مونږ دلته یو بهر ملک کې مونږ چې کله دا جامع خیرونه شي مونږ دا کم دوبیله ورکو نو دغه دوبیله عموما هندوان هم جامع ورکوي غیر مسلمه مشرکان اغیم جامع ورکوي اوس مونږ ته دا یقیني معلومه نه ده چې دا دوبي آیا زمونږ د جامع د هغې د جامو سره یو ځای مشین کې اچوي که نه بیلې وینځي نو دی وی مونږ له څه کول پکار دي دغه دوبي باندې جامع وینځل پکار دي یا څه تحقیق پکار دی یا څه نه دی پکار وروره دا سوال جواب مونږ تاسو ته مخکې هم کړی او بیا هم واوره خیر دی داسې دا چې اکثر د هندوانو او غیر مذهبه خلکو کپړې هغې پلیتې وي هغې خیال نه ساتي او د مسلمان کپړې هغه خو اودس وچوي کپړې پاکې وي نو دا اوس د دوبي پورې خبره ده چې دا دوبي دا کپړې په دې مشین کې وینځي آیا دا پاکې ستاسو کپړې ځان ته وینځي د هندوانو ځان ته وینځي که نه دواړه یو ځای وینځي که ستاسو یې ځان ته وینځلې د هندوانو یې ځان ته وینځلې بیا خو څه خبره نشته وینځلی شي پې که د دواړو یې یو ځای وینځلې نو ګوره د مشین کې د کپړو د پاکېدو درې طریقې هغه چې کوم دی علما بیانوي یوه طریقه دا ده چې مشین کې سړی کپړې اچوي او یو کپړه نجسه وي بله کپړه پاکه وي د دې نجسې کپړې پلیتې کپړې هغه پلیت ځای اول مشین نه بهر ووینځه پلیتي ترې لرې که هغې نه وروستو دا کپړې او هغه پاکې کپړې یو ځای پکې وینځلی شي دویمه طریقه دا بیانوي چې دا پلیتې پکې اول ځان ته ووینځي او پاکې ورکې بیا دوباره ځان ته ووینځي دا هم جایز ده دریمه طریقه دا بیانوي چې دا پلیتې او پاکې یو ځای ورکې وینځي خو لیکن چې کله پکې ووینځلې بیا یې راوباسي او د کپړو ته جاري اوبه ونیسي ښه ډېرې اوبه ترې نه وباسي تر دې چې یقین راشي چې دا کپړې اوس پاکې شوې هغه نجاست ته لاړو یا د مشین نه یې راوباسي یو کرت به پاک اوبو کې واچې بیا به مکمل نه چوڼ کې دویم کرت به بیا په پاک اوبو کې واچې بیا به مکمل نه چوڼ کې دریم کرت به بیا پاک اوبو کې واچې بیا به مکمل نه چوڼ کې بیا پاکېږي نو ستاسو دغه دوبي سره وګورئ چې دی دا طریقې کوي که نه کوي که نه کولې ښه خبره دا ده که ستاسو د هندوانو کپړې یو ځای وینځي نو خپلې کپړې په خپله وینځل دا بهتر خجی جزاک الله یو خو چې کوم یاران زموږ د پروګرام ته نوی راغلی یا په دې هفته کې د پیج ته نوی راغلی موږ تاسو ټولو ته هرکلی وایو ستاسو د ټولو ناظرینو د اعتماد یا د کتلو موږ ډېره شکریا ادا کوو خو یو درخواست چې ما ته د ملګرو یاد کړ هغه دا شو چې تاسو کوشش وکئ چا دا پروګرام شیر کړی نه وي نو یې خامخا په نیت د الله تعالی د رضا د معاشري د اصلاح په نیت د صدقې جاریه باندې دا پروګرام شیر کړئ نیت دا وکړئ پړ کې چې یاره موږ د الله راضي شي د معاشري اصلاح پې وشي او د صدقې جاریه په نیت باندې په پیجونو کې په ګروپونو کې آیډیانو نه دا خامخا نشر کوي تاسو ته الله په ډېر لوی اجر درکړي ګوره د موږ چې کوم کار دی هغه موږ کو لګیا یو موږ خپل اواز تاسو ته در رسوي تاسو د هر یو سوال جواب په ښه طریقې سره احسن طریقې سره آسان الفاظو کې موږ تاسو ته بیانوي اوس تاسو کار دا دی چې دا پروګرام تاسو مخکې ورسوئ مخکې نشر کوئ او دې پروګرام دپاره خامخا د اتوار په شپه یو ګنټه ټایم یا کم زیات دا تاسو د الله دپاره
د پروګرام د کتو د پاره د وباسي په دې کې ډېری معلوماتي خبرې وي کې د شي دې کې یو خبر تاسو ووري هغه سره تاسو اصلاح شي تاسو ډېری خبرې به تاسو به دا غینه خبرې هغه تاسو په خبرېږي نو دا سه ډېر یاران دوستان نورم وی چې د اصلاح په دی باندې کیږي نو دا یو مهرباني وکړي چې دا پروګرام مخکې نشر کړي کچا دا پیج لایک کړي نه غي لایک کړي او مطلب دا چې موږ سره په دې کې له کوشش وکړو دا پروګرام او یا دا پیج لږ سلو شوی دی نو دې په تیزولو کې او تازه کولو کې موږ سره له کوشش وکړو لکه مخکې دا پیج لاړ شي ډېر روزو شي بخیر سره بند شوي دي خاجي مفتي صاحب محترم زمونږ بل یو مرګري دا تپوس کوي د بعضې خلکو په تندو کې یو تور ټاپه پیدا شي دا خو مونږ اورېدلي دي چې دا د خو خلکو نه پیدا کیږي دا عموما د بدو خلکو پیدا کیږي په دې خو تقریبا علماو کتابونه هم لیکلي دي چې په تندي کې دا کم تور داغ پیدا کیږي دا اکثر د بدو خلکو علامه ده او دا خوشیز نه دی خو دې وایي چې نن سبا مونږ بعضې سنیان رونه ګورو د هغې په تندو کې هم دا پیدا شي نو دا دې دپاره دا څه حکم دی یا دا ولې یا دې له څه کول پکار دی روره دا توره ټاپه په تندي کې پیدا کېدله دا د سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دغې آیت کریمې د لاندې چې څومره تفاسیر هم تاسو وګورئ د ټولو تفاسیرو دا لیکلي دي چې د کوم انسان په دې تندي کې دا توره ټاپه پیدا شي د دغه انسان دا زړه دا د فرعون نه هم زیات سخت دي او د کاڼي نه هم زیات سخت دي مختلف روایات او مختلف خبرې کړي دي چې د هغې حاصل هم دا دی چې دا توره ټاپه په دې تندي کې پیدا کېدل د ښه علامه نه ده او مراد د دغه آیت کریمې نه چې باری تعالی فرمایي چې د دې په مخونو کې به اثر د سجدې وي مرفوع حدیث د نبی کریم علیه السلام مبارک دی چې نبی علیه السلام فرمایي مراد د دې نه د قیامت په ورځ باندې د دې په مخونو کې د نور او رڼا پیدا کېدل دي دا ته مراد دي دا توره ټاپه نه ده مراد دا د بدو خلکو راوځي نو یو خدا راوځي د بدو خلکو په دې تندو کې بل انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه مبارک روایت هم دی چې هغه مبارک فرمایي چې دا ټاپه دا زما ډیره زیاته بدی شي او تاسو د تندي ته په دې ځمکه باندې ډیر زور مه ورکوئ چې دا ټاپه دا روون نه ځي نو د تندي سره لږه ګزاره کول پکار دي په حالت د سجده کې دا چې سړی ډیر زور ورکوي او مږي دا د دې وجې نه په دې تندي کې دا ټاپې راوځي دا په ډېرو منځونو باندې نه راوځېږي نه زه به تاسو ته داسې سړی وښیم په دې زمانه کې هم چې هغوی صاحب د ترتیب وي صاحب د ترتیب منځونه یعنی په تمام عمر کې هغې نه شپږ منځونه هم ترتیبوار نی قضا شوي لیکن د هغې مخونه به رڼا کوي په دې تندو کې دا تورې ټاپې نه راوځي که د منځ د وجې راوتی نو پکار ده چې د هغې راوتی وی نو دا ښه علامه نه ده که د هر چا په تندي کې راوځي که هغه هر څوک وي ښه علامه نه ده دعا دې وکړي الله تعالی ته چې دا خدای تعالی ورکه کړي او دغه تندي ته زور ورکولو نه ځان ساتي نو دا به بیا نه پیدا کېږي جزاک الله ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مونځ د مبارک به ټوله شپه ولاړ او خپې مبارکې به وپړسېدلې او هغه مونځ د مبارک چې اوږدې سجدې به وي هغه روایت ټول نشم بیانولی وخت نشته چې بیا مبارک فرمایي یا بعض اصحاب فرمایي چې موږ به دا ګمان وکړو چې د دې مبارک روح الله ته وسپارلو دومره اوږده سجده به یې لګوله د هغې باوجود د نبي علیه السلام مبارک په تندي کې هم دا توره ټاپه یا داغ پیدا نه شو نن سبا بعضې خلک ورته جنتي محراب وایي دا جنتي محراب نه دی جنتي محراب د داسې خلکو په تندو کې پیدا کېږي ولې د نبي علیه السلام په تندي مبارک کې نه پیدا کېده تاسو وګورئ د هغه مبارک شمایل یا د هغه مبارک چې کوم د سترګو صفات د روزو د غاښونو د پوزې د هر یو اندام وصف تاسو شمایل ترمذي راوالی وګورئ د نبي علیه السلام د هر یو اعضا هغه ذکر پکې دی د تندي مبارک ذکر هم پکې شته خدا به څوک پیدا نه کړي چې د هغې په تندو کې توره ټاپه وه نو ګوره دا د ښو خلکو نه راوځي که د ښو خلکو راوتې نو د الله تعالی په مخلوق کې د نبي علیه السلام نه بل غوره انسان شته جواب راله تاسو راکړئ ځان سره سوچ وکړئ د الله تعالی په تمام مخلوق کې دی مبارک د ټولو نه غوره انسان دی نو که دا د ښو خلکو علامه وي او د ښو خلکو په تندي کې راوتې نو زما د محبوب نه ښه سړی بل په دنیا کې نه دی تیر شوی نو د هغه مبارک ولې نه راوته او که دا په اوږدو سجدو په ډېرو منځونو باندې وي نو زما د محبوب نه زیات منځونه چا نه کړي هغه مبارک نه اوږدې سجدې چا نه وي کړي د هغه مبارک ولې نه راوتله دا د بدو خلکو راوځي دا جنتي محراب ورته نه دی ویل پکار که د چا راوتي هغه سني ورور وي الله ته دې رجوع کړي ودې جاړي چې الله ما کې د بدو خلکو یو علامه پیدا شو ما کې څه خامي ده یا څه کمې دی یا څه وجه ده د شقاوت ما اله العالمین دا معنی وویستی کې زمونږ هغه سني ورور ته هم دغه پکار دي چې دی الله تعالی ته رجوع کړي دا خبرې دې په ځان بد نه لګوي خاجي مفتي صاحب محترم زمونږ بل یو ورور هغې فرمایي چې کله یو مؤمن مسلمان وفات شي
او دی بیا د وفات نه بعد په قبر کې دفن شي نو آیا دغه مؤمن مسلمان حقیقي جنت ته بیا ځي کنه دغه مؤمن مسلمان دا قبر جنت باغچه وګرځيږي کنه د دې مؤمن مسلمان د روح بیا جنت ته لاړ شي په دې باره کې لږ وضاحت مونږ ته راکړي نو لکه دی وجه سورۃ یاسین کې آیات هم چې الله فرمایي دی بیا جنت ته لاړ شي آیات د مفهوم به بیان کړي آیات نه دی ویلې به هر تقدیر آیا د دې مړي د وفات نه بعد د ډایرکټ جنت ته ځي یا قبر د جنت باغچه ګرځيږي یا د روح جنت ته ځي روره چې کله مسلمان او مؤمن دا وفات شي نو د جسد دا خو په دې قبر کې وي دغه وخت سره د ډایرکټ چې کوم د حقیقي جنت ته نزي دا قبر که انسان نیک صالح نیک عملی او الله تعالی بخلی وي نو دا قبر ورته الله تعالی د جنت باغچه وګرځي د قبر د نظر موافق د تفراخ شي جنت نو ورته کټکې کولاو شي او د جنت نعمتونه چې کوم د غدت دلته ملاويږي او پاتې شو د روح چې کم دی نو علما لیکي کتابونو لیکلي دي چې د نیکانو روح چې کم دی هغه علیین ته ځي علیین په اووم اسمان کې دا یو ځای دی نو د نیکانو روحونه چې کم دی دا هلته وي او لیکن تعلق د دغې روح چې کم دی د دې جسد سره په دې قبر کې دا ګورې وي تعلق ورسره بالکل د روح سره وي لکه موته چې وده شو موته خوب وینو اسمان ته ختلی یو صحیح شو دا زموستا روح تللی دی اسمان ته هغه لګیا دی چکرې وي لیکن د دې روح تعلق د دې جسد سره شته ته چې اسمان نه هلته چې کوم دی خپل یو خوږي راپروزي یکدم دلته په تا باندې جټکه راشي راپاسېږي نو د روح تعلق چې کوم دی هغه د دې جسد سره وي عذاب که بیا میلاویږي په دې قبر کې یا نعمتونه میلاویږي نو دا د روح او جسد دواړو ته میلاویږي که بدن وفات شي د بدن د جهنميانو روحونه چې کم دی هغه چرته ځي هغه سجین ته ځي سجین په اووم ځمکه کې هغه چې کم دی یو ځای دی نو د هغې روحونه هلته سجین ته ځي خو لیکن تعلق د چا سره وي د دې جسد سره په دې قبر کې وي نو دا قبر د جنت د باغچو نه باغچه ده او د روح ټکانه د نیکانو علیین شو د بدانو چې کم دی هغه سجین شو او د جنت نعمتونه د قبر کې ملاویږي ورته جزاک الله زمون بل یو ورور هغه سلام را لېږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو هغې دوه سوالات کې دی فرمایي یو شخص دی هغه باندې خپل مشر زورورتیا او زبردستی پې کوي او ورته قرآن راولي چې په دې قرآن لاس کې دو قسم وخوره چې د فلاني سره به تعلق نه ساتي یا ګپ شپ باندې لګي یا خپل ولی به ورسره نه ساتي او دی په دې قرآن لاس نیک دی خو بیا هم په غلطۍ کې تنه قرآن ټچ شي او هغه ولا قسم ورکوي دوی په دغه ټایم کې ودسم نه وي نو دی وی ما د پاره څه پکار دي چې دغه ټیم دی مال قسم راګي د قسم او نه خړو غلطه کې لاس ټچ شو او دس مې چې کم دی هم نه وو او دی په زبردستی سره قرآن راکوي دا څنګه ده او دویم تپوس ورسره دی دا کوي چې کوم انسان قسم غورځي زه به دا کار کوم او دی بیا هغه کار ونه کړي د دپاره څه پکار دي د قسم څومره کفاره ده او څنګه طریقه ده وروره کله چې یو سړی مثال تا ته په زوره باندې قسم درکوي نو دا قسم به یا تا خوړلی وي یا به دې نه خوړلی یعنې تا به یا قسم کړی وي یا به دې نه کړي که اوس هغه تاله په زور قسم درکوي خو تا قسم کړی نه دی والله بالله تله دې نه دی ویلي یا د قرآن باندې تا قسم نه دی کړی هسې ورسره ټچ شو قسم دې کړی نه دی نو بیا خو قسم نه دی شوی او که چېرته تا قسم وکړو هغه په زور هم درکولو خو تا وکړو نو بیا که دا قسم نه مات شو بیا کفاره لازمه ده او د قسم کفاره هغه اولا یو غلام ازادول دي نن سبا غلامان شته نه نو بیا دویم نمبر کې لسو مسکینانو ته دوه ټیمه چې کم دی لسو مسکینانو ته نیم سواع غنم یعنی یو سرسایه لسو مسکینانو ته ورکول دا پکار دي هر مسکین ته یو سرسایه لکه څنګه چې موږ سرسایه ورکو یا که ته سرسایه نه ورکې او روټۍ پې باندې خورې نو لسو مسکینانو باندې دوه ټیمه روټۍ خوړل داسې به وکړي یا لسو مسکینانو ته یوه جوړه جامې اخیستل دا به وکړي او که بیا د دغې د وس نو دا ورکې شرط دی ګوره که دغه وس دی و چې لسو مسکینانو ته یو سرسایه ورکړي یا ورته دوه ټیمه روټۍ ورکړي یا ورته یو جوړه واخلي نو بیا تا ته بله لاره نشته دغه کار به کې او که دغه د وس نو خپله ډېر زیات غریب وي نو بیا اخر کې چې کم دی 3 روجې دي پرله پسې منځ کې به وقفه نه راولي 3 روجې به پرله پسې نیسي دا بیا د قسم کفاره ده زموږ عوام ګوره دی غلطۍ کې پراته دي قسم وخوري تېنه مات شي هغه ښه مالداره وي هغه چې کم دی غریبانانو ته طعام ورکولی شي جامې ورته اخیستی شي خو هغه ډایرکټ 3 روجې نیسي نو په دغه صورت کې د ده دا کفاره بالکل کیږي نه دا روجې د ده کویم نه وي کفاره یې پې نه ادا کیږي جزاک الله زموږ یو ورور د چترال نه هغه سلام را لیږي او ټول ټیم ته سلام را لیږي د دیني جذبه چینل چې څومره ټیم دی
په ټولو باندې سلام وایي. هغه سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. دی فرمایي زه په چترال کې ملازم یم، هلته د یو نیک سره کار کوم، ملازمت کوم. زما هغه نیک خدای وهلی شرابي دی او هغه شراب سکي، نو کله کله ما نه شیز وسو غواړي، زه هغه د شرابو اول راوالم یا ګیلاس وغیره غواړي، زه ول هغه راوالم. نو آیا زه په د دې راغستو باندې ګناهګاریږم؟ خو نه چې دله د شرابو بوتل یا ګیلاس وغیره نور سره اخلم، دا د ما دپاره څه ګناه خو نه ده. ارور هغه د پر شراب راغستل یا بوتل د شرابو یا د شرابو ګلاسونه راغستل، دا هغه سره د ګناه په کار کې امداد کول دي او د ګناه په کار کې امداد کول په دې سره سړی ګناهګاریږي. ته دا نیک پوی کا چې راسته هر قسمه کاری زه به کوم او دا کار په ما باندې مه کوه، دا ګناه ده. او که بیا نه پوهېدو نو بس ځان ته بل ځای کې بندوبست وکړه، الله تعالی به درته دې نه ښه ځای کې چې کوم دی نوکری در کی، الله تعالی به نور اسباب برابر کی، د دې ګناه په کار کې هغه سره امداد مه کوه. حاجی جزاک الله. مفتی سے محترم زمونږ بل یو ورور هغه سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې فرمایي قبلې طرف تخبی غځول څنګه دي؟ آیا دې کې څه ممانعات شته یا نشته دی؟ اروره قبلې طرف تخپی غځول چې کم دی زموږ فقهای کرام فرمایي چې دا مکروه دي. مکروه ځکه دی کې د بیت الله چې کم دی دا بې حرمتي ده او قرآن عظیم الشان مونږ او تاسو ته د بیت الله شریف د تعظیم او تعلیم را کړی دی. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا بیت الله شعائر الله کې راځي او د شعائر الله د الله تعالی د دین د علامو د نښو تعظیم چې کم دی هغه واجب او لازم دی. مونږ به د هغې څه کوو؟ تعظیم به کوو. وګوره مونږ او تاسو شریعت کې دی نه منې شوي چې بیت الله شریف ته به لاړې نه توکي. حدیث مبارک کې راځي که چا د بیت الله په طرف باندې لاړې توکي د قیامت په ورځ به داسې حال کې راشي دا لاړې به یې د دې دواړو سترګو مابین کې پرتې وي. مونږ او تاسو قبلې ته د حالت د اودسماتي کې مخ کولو شا کولو نه منع شوي یو. دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې دې کې د بیت الله شریف څه راځي؟ بې حرمتي او بې ادبي راځي. او خپې غځولو کې هم د بیت الله شریف څه ده؟ بې حرمتي ده، بې ادبي ده. لہذا د دې نه ځان ساتل چې کم دی دا پکار دي. با ادب با وقار غالبا دا یو کتاب دی، هغې کې علامه زاهد الحسینی دا یو دیوبندي عالم دین دی، هغه دا لیکلی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله به د خپل استاز کور طرف تم چې کم دی څه نه غځولې، خپې به یې نه غځولې. نو زمونږ امام او زمونږ مقتدا چې هغه د خپل استاز دومره تعظیم کوي، نو مونږ تاسو خو الحمدلله د هغې مقلدین یو، د هغې په لار روان یو، نو مونږ به د بیت الله تعظیم ولې نه کوو؟ بیت الله ته خپې غځول ناروا دي. جزاک الله. د نورالزاده د فقه حنفي او معتبر کتاب دی. دی لیکلي دي چې کله سړی لامبي د لمبا په ټیم کې، نو ګوره لمبا عموما په غسلخانه کې خلک پټ ځي کوي، وایي د لمبا په ټیم کې عموما خلک بې حجاب، نو د لمبا په ټیم کې قبلې ته مه مخ کوه. د لمبا په ټیم کې قبلې ته مخ کول هم فقهاو منع کړي دي. لا خپې غځول خو لا پرېږده. زموږ شریعت موږ ته ټول ادب ښیي، تعظیم ښیي. کوم انسان چې با ادب وي دغه انسان ته الله تعالی ایمان ور نصیب کوي او د په زړه کې ایمان راسخ ګرځېږي. مونږ د الله د بې ادبونو ساتلی کی. دا چې څومره اهل زیغ دي، دا څومره فرقې دواله دي، د دې چې څومره نظر دی، د دې چې څومره د دین خلاصه د دې چې څومره څه دي، دا ټول په تنقیص باندې بلا، دا ټول بې ادبه خلک دي. بې ادبي شیطان کړی و د آدم علیه السلام. حال یې څه شو؟ الله دې مونږ تاسې با ادب وګرځولی کی. زمونږ یو ملګري دا تپوس کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د امامونه باره کې چې کوم یو کتاب لیکلی شوی وي، ښه کتاب، بهترین کتاب، معلوماتي کتاب، د دې نوم مونږ ته لګولی دا کتاب مونږ ځان ته اخلو. اروره که عربی کې تاسو اخلي نو المناقب للکردری، دا د امام ابو حنیفه رحم الله مناقب باندې ډېر بهترین کتاب لیکلی شوی دی، المناقب للکردری. کا چرته مو پیدا کو. همدارنګې امام جلال الدین سیوطي رحمه الله چې دا شافعي المسلک امام دی، هغه د امامونه په حالاتو باندې او دغه په صفاتو باندې کتاب لیکلی دی، تبید الصحیفه فی مناقب ابي حنیفه رحمه الله. او دارنګې اردو کې امام ابو حنیفه رحمه الله کې حیرت انگیز واقعات. دغه نورم ډیر کتابونه د امام صاحب مبارک مناقبو کې لیکلی شوي دي. بیا مکتبو والا ته مو وایي هغوی ته معلومات وي، خو دا اول چې کوم نوم ما درته واخیستو دا ډېر معلوماتي کتاب دی، خو عربی کې دی. ښه جی جزاک الله. سوالونه ډېر پاتې دي، زموږ د جمع ټایم چونکې شوی دی، په دې باندې موږ تاسو نه رخصت اخلو. که په دې پروګرام کې موږ سره چا شرکت کړی وي، چا کتلی، موږ د هغې شکریا ادا کوو. چا کمنټس کړی وي
مونږ د هغې هم شکریا ادا کوو. چا شیر کړی وي مونږ د هغې هم شکریا ادا کوو. تاسو په مونږ اعتماد کړی د خپل سوالونه هم رالیږلي دي. مونږ تاسو د ټولو شکریا ادا کوو. که دا پروګرام چا شیر کړی نه وي نو د لایک کولو په ځای باندې کوشش د شیر کولو زیات وکړئ. کیدای شي د چا زندگی بدله شي، چاته خیر میلو شي. او زمونږ فرض ده چې مونږ تاسو ته ستاسو د سوال جواب درکو. ستاسو کار اوس دا دی چې دا پروګرام نشر کړئ په نیت د الله تعالی د رضامندۍ، د معاشرې د اصلاح او دغه رنګ چې کوم دی په نیت د دې باندې چې مطلب دا دی چې چاته خیر ورسیږي، صدقې جاریه وګرځېږي زمونږ تاسو دپاره. که تاسو کې چاته کوم قسم سوال وي، مشکل وي، نو هغې کولی شي چې موږ د خپل سوال د واتساپ په ذریعې را میسج کړي یا وایس میسج په ذریعې یا د لیکلو په ذریعې. خو د خپل میسج ریکارډ کولو نه بعد نظر ثاني پې خامخا کوئ، خپل आवाज لږ اورئ یا میسج ته لږ دوباره نظر کوئ. زموږ د واتساپ نمبر یاد ساتئ 0336 54 65 134 یعنی 033 شپږ 15 شپږ 15 1 3 دا زموږ د واتساپ نمبر دی. تاسو په دې خپل پیغام را لېږئ. د آینده اتوار شپې پورې موږ تاسو نه رخصت اخلو. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.